اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. زنن تاسو مؤمنینو په خدمت کې د یو موضوع حواله سره حاضر شوم چې هغه عید نوروز دی. کسا نوروز د فارسی ټکی دی، نیروز عربی کې روایاتو کې استعمال شوی دی. فارسی کې نوروز نو یعنی جدید، نیو ډے ته ویل شي نوروز یعنی یوه نوی ورځ. دغه حواله سره مو بحث کوو چې آیا د نوروز چې کوم مناو کیږي، شغل سره مناو کیږي، جذبه سره ولوالي سره مناو کیږي، اسلامي نقطه نظر سره د څه اهمیت لري، آیا اسلام دی شی باندې څه شته که نشته دی. نو دی حواله سره کسه نوروز اول نوروز هغه ورځ ته ویل شي د ارت چې کوم دی ایمو کومه دنیا د ګلوب دی دوه رقم چکر دی. یو چکر د خپل هغه کې احاطې کې کوي چې هغه سره ورځ او ماښام بدلیږي، او یو چکر د میرسترګینه کوي چې هغه سره کال بدلیږي. کله دغه دنیا میرسترګینه چکر تو کی و بهار اول بهار چې کله راشي دی ته نوروز نه ویلی شي. او دا صرف د ایرانیانو عید نه دی، صرف مودا وایي چې دا چونکې ایران سره تعلق لري، ایرانیانو نه بلکې هر یو هغه ملک چې هغه کې فارسی اثرات ظهیر دي، فارسی ورکې شته، لکه آذربایجان شولو، مثلا افغانستان شولو، دین علاوه پاکستان شولو، هندوستان شولو. دغه ټولو ممالکو کې بطور یو ایونټ دا منو کیږي. اسلامی نقطه نظر سره آیا اسلام عید لري که نه لري؟ یقینا اسلام کې عید شته دی، چې عید الفطر دی، عید الاضحی دی، حتی عید غدیر دی، عید بعثت دی. چې روایات موجودی چې افضل الاعیاد امتی 18 من شهر ذی الحجه. امام صادق علیه السلام نه هم روایت دی، امام چوتھی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه هم دا روایت دی چې بهترین عید هغه د ایمو امت هغه اتلسم هغه د چوتھی ذی الحجه دی، چې هغه د غدیر ورځ دی، چې هغه ورځ امام علی علیه السلام لاسې اوچات کړی او نصب یې کړی او بطور امامت. نو دغه عید شته، اسلام کې د عید کنسپټ شته، تصور شته. آیا دا اسلام عید دی، اسلام سره تعلق لري که اسلام سره تعلق نه لري؟ دی کې چې موږ سره کوم یو روایت موجود دی، مثلا امام صادق علیه السلام نه معلا بن خنیس روایت کوي. کسه معلا بن خنیس خپله یو متنازع کس دی. ابن غزائری او اندیشان سره نجاشی ضعیف قرار کړی دی چې معلا بن خنیس ضعیف کس دی. اما د بل طرف ته بیا کسو شیخ توسی بزرګوار کسو، علامه هلی بزرګوار کسو او نور اندسی کسان هغوی دغه یو مستند و موثق قرار کړی دی چې ویلي چې نه معلا بن خنیس یو موثق کس دی. خو برحال هغوی خوی بیا اخیری کې تعلیقه لیکلې، معجم الرجال کې کوم دی هغه دا تعلیقه لیکلې چې چونکې امام صادق علیه السلام دی باندې ډېر باور و او ډېر روایات بلا واسطه امام صادق علیه السلام نقل کړي دي، دی وجې نه دې روایاتو باندې عمل کوای شو. روایت معلا بن خنیس روایت اعمال حوالی سره دی، نوروز کوم اعمال دی غسل حوالی سره دی، یا مثلا روژه حوالی سره دی، یا دا دی چې ته عطر ولګوه ښکلي جامې واچوه دغې ورځې باندې، دا روایت هم سره موجود دی. د بل سیر ته منصور دوانیقي والا قضیه هم سره شته دی چې امام کاظم علیه صلات وسلام ته یې وویله چې ته کښېنه دربار کې چې خلک تا ته راځي تهنیت عید مبارکې تا ته درکوي، عید مبارک تا ته کوي او هغوی به خپلې هدایات راوړي. امام کاظم علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې فقال انی قد فتشت الاخبار عن جد رسول الله. امام کاظم علیه السلام ته چې ما ایمان نیکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څومره روایات دي هغه ما ټوله چنبین کړله، ریسرچ مو ورکې وکړو. فلم اجد لهذا العید خبرا، ما دغه عید لپاره عید نوروز لپاره هیڅ روایت نه دی لیدلی، یعنی روایت کې هیڅ عیدي اهمیت نشته، روایت ذکر نه دی کړی. دا منتهى الاعمال کې عباس قومي هم ذکر کړی، بهان ورنور کې علامه مجلسی هم ذکر کړی دی، ابن شهر اشوب هم دغه مناقب کې خپل ذکر کړی دی. روایت صحیح شو چې امام کاظم علیه السلام حتی پناه غوښتي دی چې موږ داسې یو کار وکړو چې هغه اسلام سره تعلق نه لري. نو عید نوروز که دوې خبرې دي. یوه خبره د حوالې سره چې موږ دا وایو چې عید نوروز یو مذهبي عید دی، لکه څنګه عید غدیر دی، بعثت دی، فطر دی یا عید الاضحی دی. نه، دغه شی نه دی، مذهب سره هیڅ تعلق نشته. دا یو فارس والا د ایران او قدیم فارس والا یو عید و چې ما درته ویله دنیا د میرسترګینه چکر باندې بهار اول باندې دا عید مناو کوي چې هغه لکه څنګه هر یوه ورځه کسه سوچ وکړه هر یو قوم و ملت کې چې یوه ورځه چې هغوی ته اهمیت لري، یو خاص ایونټ وي، خاص واقعه رونما شوي، هغه ورځه دوی ځان ته عید ګرځوي. لکه کریسچین کې دی، عیسایات کې دی، هغوی د مولد عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام پیدایش
قریش هغوی ځان ته عید وګرځولو. مسلمانانو څه وکړه هجرات ورېځه چونکې اهمیت یې لرلو هجرات ورېځه یې ځان ته عید ورېځه ابتدایي سال یې وګرځوله هغوی ځان ته هغه ابتدایي سال وګرځوله. ایران ځان ته دغه شمسي نظام کال وګرځولو ابتدایي کال یې وګرځولو. صحیح شو. دغه حوالې سره اسلام سره څه تعلق نشته مذهب سره څه تعلق نشته اما ځنه شدت پسند دی چې بالکل دا بدعت دی دا کفر دی دا غلطه خبره دی. عید نوروز مثلا ته څه کوي یو ماړی پخوي خیلخاني باندې ماړی خوري مؤمنین راغواړي ماړی ور باندې خوري لکه څنګه دینه مخکې 22 راجا باندې کونډې څه ته ویلی شي چې هغه مو منو کوو مذهب رنګ ویر کوله که صداغه غلطه دی چې وایي مذهب کې دا وارده دی مذهب کې دا استحباب لري نه دغه غلطه دی. اما که چیرې یو مؤمن ته خونې ته راوغواړي ته 4-5 قسم ته ډش پوخ کړي مړی ور باندې وخوري هیڅ فرق نه کوي هیڅ عیب نه لري هیڅ شریعت سره ټکراو نشته چونکې احکام مو سره شریعت کې کسه 2 قسم ته دي یو احکام تأسیسي دي یو احکام امضائی دي. تأسیسي کله اسلام چې راغله تأسیسي احکام داري چې اسلام نوي جدید کړله مثلا ډېر فقهي احکام دي چې هغه اسلام نه مخکې نه وه اما اسلام هغه ایجاد کړل و حکم یې ولګولو چې دا حکم بدن نه بعد دا شي دي ته ویلی شي احکام تأسیسي. ځنه حکم احکام امضائی دي چونکې اسلام نه مخکې ادوارو کې زمانو کې دور جاهلیات کې یا نورو مذاهبو کې ځنه داسې ایونټس وه ځنه داسې پروګرامات و ځنه داسې ایام وه چې هغوی به دا منو کول. اسلام چې کله راغو اوس اسلام ولیدل ځنه عیدونه اسلام قوانینو و ضوابطو سره رولز اینډ ریګولیشن سره یې ټکراو خوړلو اسلام هغه ماني کړل حرام یې وګرځول اما ځنه داسې مثلا ایونټس و چې هغه اسلام سره یې ټکراو نه خوړلو اسلام کې ممانعت نه و اسلام هغه نه خاموش دی یا مثلا منع کړی دی یا خاموش دی. هغوی من جمله یو دغه نوروز آن دی فقهاو ځکه استحباب ډېر فقهاو مشهور فقهاو استحباب غسل دي کې نه دی ګرځولی استحباب نور اعمال نه ګرځي بطور رجا سیستاني هغه لیکلي دی رهبر یې لیکلي دی هغه اسحاق فیاض یې لیکلي دی سعید الحکیم بزرگوار مرحوم یې لیکلي دی شیخ بشیر هم لیکلي دی وحید خراسانی هته صدق کې ته بطور رجا یعنی بطور چې ما ته خدای ثواب راکړي چې زه دا غسل وکړم ما ته خدای ثواب راکړي چې زه دا څو رکعته لمونځ وکړم ما ته خدای ثواب راکړي چې د نوروز ورځې باندې کوم اعمال راغلي دي دا په ځای راوړم چونکې د اخري پوینټ ته سوچ وکړئ چونکې داسې روایات اگر چې هغه ضعیف ویلي نه دي هغه نه ته استحباب ثابتوای شي دي ته فقه کې التسامح فی ادله السنن یعنی که چیرې یو مثلا مستحب شی ته ثابتوي یو اعمال ولا یو ښکلی فعل کار که ته ثابتوي هغه دپاره یو مضبوط صحیح سند معتبر روایت ضرورت نشته بلکې که چیرې یو ضعیف سند ویلي نه وي سند ضعیفی تا هغه نه یو مستحب شی ارخستی شي صحیح شو اندیشون سره مو سره روایات من بلغ دي ایدی معنی دا دی چې هر یو روایت څنګه رسول الله هم ترغله دی امام کاظم لرغله امام صادق علیه السلام لرغله دی هغه په مطابق مو عمل وکړو اگر چې هغه روایت ضعیف دی حقیقت کې خو ما چونکې عمل وکړم هغه په مطابق ما ته الله رب العزت اجر لیکي اندیشون سره دا روایت اگر چې معل بن خنیس ولا مضعیف وګرځو هم چونکې دی کې شته لیغتسل ويطيب طيب الرائحه دغه شی الفاظ شته دي چې هغه خوشبويي ولګوي لباس واچوي غسل ورکوي نو لهذا دا شونه ته بطور رجا بطور ثواب ته دا انجام کوای شي نور اندیشون سره کا کور کې مړې پخا کړله هیڅ فرق نه کوي مؤمنینو باندې خوړای شي خو اسراف نه شي لکه مثلا و اته قسم ته ډش ته پخایي او څنګه ته کور والا هغه وږي وي دا صرف دغه ورځې نه دا هر ورځې بیا حرام دی جایز نه د اسراف کوله لهذا دغه شیو باندې انسان کنټرول ولګي مذهبي رنګ ویر نه کی دغه چې مذهب کې واري دی نور هیڅ فرق نه کوي انسان خوشاله منو کوي شي کور والا باندې مړې خوړای شي او دا ایونت په ځای راوړای شي چې مثلا نشته والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته